هغه دور دی چې د دې دور باره کې پیغمبر پاک ویلو تقریبا چې دا به هغه دور د اهل سنت والجماعت او سوچ دی او نظریه ده چې د احادیث فتن انطباق با تاسو په یو زمانہ باندې بعینه نه کوي دا بنوای چې دا هم هغه زمانہ ده دا بوای ویلو یو دور برازي او هغه دور به داسې دور وي چې پاره کې پرست خلق بوي لیکن زمانہ د جہالت دا بیا ژوندۍ کیږي ناشنا انداز کې پیغمبر پاک ما او تا تویلو دا سیو دور براشی اے امتیانو لتتبعنا سننا من کان قبلکم تاسو با دا آغا پخوانو پتور طریقو باننے دا غی پا نقش قدم او دا غی پا آغا رسم و رواج باندے بیا روانی گئی او تابداری با کوئی تردے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا ٹکوئی حضوان پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما او تاتا پویا کولو دا پچیا بد مور سربت پیلی کئی تاسو کې به هم هغه خلق پیدا شي او هغه به په دې طریقه باندې لګیاوي اب هم د خپل مور سره مختورول روا کې اشاره دې خبره تدا چې دا دور به بیا راځي پیغمبر پاک ماشاءالله ناشنا انداز کې وي یوشکو ایاتی علی الناس زمانون قریبا دا چدا سے یو زمانہ براشی پا خلقو بانے چاگا خلقو کے لا یبقا من الاسلام الا اسمه لا یبقا من الاسلام الا اسمه اسلام وے شیخ دا کابل گرام وے دا شناختی کارڈ مسلمانی بپاتی شی دا شناختی نہیں صرف د شناختی کارت مسلمانی پاتې شو نور دنه بس شي نه اوس ماشاءالله هندوم ګیره خورولې ده اجو مسلمانوم ګیره خورولې ده خدای په دې پیجندل کېږي چې د په خانه کې لیکلي دي چې دا جو مسلمان دی هغه طرف ته سکم پټکې ولې ده او ګیره ده دې طرف ته مسلمانوم پټکې ولې ده او ګیره ده او نور چوغوري نو هغه سیک چې کم کارونه کوي نو د نن وخت د ګیره او د پټکی والا کوي خو پته پس لګي خانه کې لیکلي دي چې جی مسلمان دی او هغه سیک ته بس تغه په د اسلام نا مگر صرف او صرف نومدا غیب پاتشي ولا يبقى من القران فاتبا نشید قرآن کریم نا صرف او صرف رسم داغیں پیغمبر پاک آغا زمانے د جاہلیت تکتل یو طرف تا پاغیں کے بچی وجل کے دل بل طرف تا پاغیں کے لوڑا جوند خخول کے دے بل طرف تا شراب عامو بل طرف تا زنا عاموا بل طرف تا زمانہ د جاہلیت کے اگورا شراب سرسرا قتل و غارت اغامو قتل ہی قتل ظلم ہی ظلم شرک حتی رسیدلے او بدعات حتی رسیدلی شرک دمر عام پاغ زمانہ کے قبرونو تخلق پراتو دا انبیاء قبرونو داغی سجدی شوروی پدی شوروی چه دا انبیاء اوری دا انبیاء رارسی او دا انبیاء چه دے نو دای چک سکی کول نشی نو دای زمنگ سپارشان بوتان جوڑ کلے شیو چا بوتان بذات مؤثر گنل او چا بوتان خلقو پہ اعتمادو
چا د خانه کعبه جارو ور سره او د هغې صفایي به کوله نو اکثر چې چرته وکتی شي نو دا بدعات چې دی دا بدعات تقریبا داسې ظاهري زبرګان چې دا د دی نه راځي شرکیات هم د ظاهري زبرګانو نه راځي هغه ظاهري زبرګ د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه هغه ختمه کړه او د هغې په عوض کې هغې له بدعات ورکړه او داسې بدعات یې راوباسل چې لاړ هغه بوت یې راړو او بوت بیت الله کې ودرو په هغې اخته کړه او بیا چې دی نو هغې کې دا بدعات رالل چې هرې ګټې ته ښکته کېدل هر ځای ښکته کېدل او هرې ګټې ته پیریان خلکو عالم الغیب ګڼل او پیریان حاجت روا ګڼل مشکل کشا ګڼل ملائکو ته خلکو را مدد شوې او ملائکې د الله سره برخیدار ګرځولیو شرط یې دا وي چې د الله زامن او لوڼه دي د الله زامن دي وې د الله لوڼه دي عزیر ابن الله مسیح ابن الله دا د هغې یو سوچو یو فکر یو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او عزیر علیه السلام د الله زوی دی هر طرف ته فتنې وې دا فتنه هم وه څه شی بس تاسو توجه کوئ یو طرف ته دومره ظلم چې زنانه په کورونو باندې داسې بند ساتلې وې چې هغې کورونو کې یو طرف ته به دروازه ورکې بند کړې وه دروازې ته به تاله وه تاله چې ده د هغې د پاسه به سنتري ولاړو چې زنانه دومره بند چې دا به د کور هم نه راوځي زنانه دا اسمبلی زینت هم ګرځېدلې وي په روم کې او د هغې ښایست د هغه لوبې ګرځېدې لکه نن چې بین الاقوامي حسن مقابله ده کم چې حسن دی هغه کور کې ناست دی کم چې ګند دی نو هغه بار راوتي دي او مخې مخې ته کېږي یاره چې ډېره ښایسته ده څه ښایسته ده ښایست هغه و چې هغه کور بار کیف دا زمانه د جاهلیت کې یو طریقه وه چې د هغې حسن سره لوبې کېدې او هغې باندې خلک دوکه کېدل لکه صحابه کرام چې کله پر روم باندې حمله کوي نو هغې هغه ټیم دا عربه استعمال کړې وه ښایسته جینکۍ یې راوښکلې او هغې ودرولې په لارو باندې چیرې دی به د ښایسته جینکو په ننداره شي او دا به ترې نه هر څه پاتې شي امیر صحابه آیوي من ته وی د رب کریم خطاب دی اوږده اوږده تقریرونه نو واورئ من ته زمونږ د رب خطاب دی من ته زمونږ رب ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله اکبر صحابه زی نظر نه لګي په یو جینۍ نه لګي بس ښکته ښکتلو هغه یو بل ملامته کوي داسې یو بل ته ګوري څه چل ستا حسن کې څه کمی دی که زما حسن کې څه کمی دی څه چل وی نه حسن کې کمی نشته د دوی ایمان کامل دی حسن کې کمی نشته د دوی ایمان کامل دی اوس خو د جینکو حسن څه کې ماشاءالله نوې دور راغی څه نوي نوي نظامونه اوس خو هلکان هم میک اپ کوي تاسو ته پته ده داسې چې روانې حیران به شي
چې یا خدای پاکه دا پیغله د چا د کوره راوتې ده نو چې ورته وګورې د شانه نو دا ویښته به یې داسې په دې املا باندې پراته وي دا د پیغمبر سنت دی دا د پیغمبر سنت نه دا ستا د نیا سنت دی طالبان اکثر په دې مرض مبتلا دي او دا د ښځو په شان ظلم یې پرېښودي او دا سړی به چې کوم نه دي کوناټو ته را رسولي دا د پیغمبر سنت دا د پیغمبر سنت نه د پیغمبر سنت خو درې طریقې وي هغې کې چې ډېر به اوږده شو چې دې ځای ته به راغلل دا خو پکې نه چې ته اوبو ته راورسو دا پکې نه چې ته املا ته راورسو دا د پیغمبر سنت نه دا وایه ستا د نیا سنت دی د ښځو ویښته اوږدی د پیغمبر سنت دا نه الله اکبر سړی حیران شي چې داسې وګوري چې دا پیغله د چا د کوره راوتې ده چې برڅلاسې لاړ شي چې داسې وګوري چې هغه هلکې پلار پې د پلو بوجۍ خلاصې کړي چې هغه شوې ډزې پې شوي او هغه د پیغله جوړه شوې الله اکبر نام د زمانې د جاهلیت یو ظلم و ښځو به ځان مشابه کو د سړو سره او سړو د ښځو سره او پیغمبر دا ویلي چې اخیره کې به داسې دور راشي اوس خو پکې ماشاءالله دا خبرې هم کېږي چې یو خو هغه کډړاګان دي چې قدرتي خدای تعالی جو دغه شی پیدا کړی دی هسه هغه دي چې هغوی په زور ځان جوړوي نه هغوی له ستنې ولی کېږي چې ځان په زور باندې دا شی کي چې مري ته د ځانه جوړه کړي نو هغه میکپ هم کوي د هغه اداګانې هم چې داسې کېږي څه بل بل شان باندې کې کېږي چې په زور یې ځان نه یو شی جوړ کړی الله اکبر بهر کې هغه دور کې جهالت او جهالت دا ما اشاره وکړي لیکن په هغه دور کې رب کریم قرآن راولېږه او قرآن ماشاءالله انقلاب ته اشاره کوله د روز اول نه اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قولو علا پر نوم د خپل رب سره چې پیدا کړی دي مخلوقات اقرا شروع کا ها پیدا کړی دی انسان دا چکی وینینا مفسرین کرام ناشنا اساتذه کرام ناشنا نقطه وی آغا نقطه اساتذه کرام ہوئی مشائخ ہوئی علماء کرام ہوئی پیغمبر پاک حیرانو پریشانو چد دی قوم بس کی گی ووجدک ضالا فہدا اموندو تالرا رب ستا حیران پریشان چد دی قوم بس کی گی دای تبا سنگا د هدایت یو مشعل یو مشعل بلو ما تا سرا لار نوا ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان تا لار نوا معلومه لیکن مادر تلار او خودلا مادر لدا قرآن در کا محبوبہ کا انقلاب غواړي څنګه چې د نطفینا انقلاب راغلی دی او علقه جوړه شوې ده نطفینا چکا وینا جوړه شوې ده انقلاب راغلی دی که انقلاب غواړې نو انقلاب به په دې قرآن باندې راځي اقرا انقلاب با پدے قرآن رضی پیغمبر پاک راغست دے آغا قرآن کریم پیغمبر پاک راغست دے مکہ مکرمہ کے دیار لسکالا قرآن دے مدینہ منورہ کے داغی زندگی کے قرآن دے پیغمبر پاک تا رب کریم کلوئی دا قرآن کریم ما تعالی دیل در کڑے دے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما تعالی دا قرآن در کړه دے برکت والا اللہ چه حق او باطل قرآن در کړه دے
حق او باطل قرآن در کړی دی چې حق جدا کوي باطل جدا کوي حق او باطل دا چې هغه فرقان دی حق او باطل هغه خی دا درته خی چې دا حق دی چې و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم حاجت روا مشکل کشا غوث و داتا دستگیر صرف او صرف یو اللہ دا حق دا دے پباب کے چکلا مقابل کے راشی غیر اللہ را مدد کے دا باطل دا والذین تدون من دونه باطل دا باطل دا قرآن دے لرا غلدے چھ فرقان راولی دنن زمانی مولیان د نن زمانی پیران د نن زمانی آغا دجالین سیاسی لیڈران یو خبر زما ووري زب طور تحدیث نعمت وام زتا روسا پورے دی سیاسیانو کی دی یو خونسا مشکل سره نه یم پیش خونسا مشکل میں زکا ورته ہوئے چې دی کی یو هم د الله دین نه بیان کړی دی او نه بیانې او جداغه تدغه شی وي جداغه تدغه شی وي چرته دانی چې سب سیاسيان اورت کوم ستاسو په ذهن کې داوي چې دیو اوس منګله چې کم نه یو طرف ته دعوت راکې چې ګینه چاله ووټ ورکا دا خو دوکا د چتا ترا شودريږي ووټ وکالت ته بالکل درو ووټ شهادت ته دا ګوسلا او ووټ چې کم نه نو وکالت ته شهادت ته امانت ته بالکل شتي او ګاډر د دې هیڅ حقیقت نشتا کدا چا استدلال کړی نو هغه په الله ماجور کی لیکن استدلال خطا ده نور چې کم ده نو دا چلیږي نه الله اکبر توجه کوا ما خبر ادا کول فرقان د نن زمانی مولیان لیډران او پیران را پاسېدل یو دورو د عیسایانو یو نظریه رااله وحدت الوجود د عیسایانو هغه نظریه د وحدت الوجود هغه چراله نو هغه کې نستوریو کې دا نظریه وا دارنګ مشبهه يهودو کې موجود چې هغه مخلوق د الله سره یو شان غنو توجه کوي ما ته ګوره ښا چې هغه مخلوق د الله سره یو شان غنو او الله عیاذم بالله وی دی مخلوق کې دنه نشوي دی حلول کړه دی نو دا نظریه را دنه شو نسوارا نستوریا بیا يهودو ته بیا چې کلا دا مرز را تراتو فلسفه د یونان پاغی کې اشراقیین را لنواغی تدارالا درم صدی کې او بیا د درم صدی نه رستو یو دور د سلورمی او د پنځمی کې یو دور شوا پاغی کې د اشراقیینو نه دا نظریه را نقل شوا بیا را جاهل صوفیا ہوتا جاهل صوفیا هغه ته چې دا نظریه رااله نظریه د وحدت الوجود چې الله په دې هر څه کې حلول کړی دی عیاذم بالله وی مولا کې دن الله دی هندو کې دن الله دی يهودي کې دن الله دی نعوذ بالله هر څه کې دن الله دی نو هغه وی دی هر څه کې الله او الله دی مونږ ته الله الله ښکاری بازه پکې را پاسېدل هغه د ان الحق چغیم شروع کړي وی ز الله يم ما کې دن الله دی زوی د الله وجود او دا چغی شروع کړي د دې چغونه الله یو نظریه په هغه ټیم کې رااله چې په هر چا کې الله دی نو لہذا دا دینونه ټول یو دي که څوک دهری دی نو دام چې کم دی نو بر حق دی که الله نه مني خود د په وجود کې الله دی او که څوک عیسائی دی که خدای له زوی ثابتای که څوک نصرانی دی که خدای له زوی ثابتای خود کې الله دی نو لہذا دام بر حق دی په دې مقابله کې
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پاسے دو داغ مجموعۃ الفتاوا ڈکا پرتدا مجموع الفتاوا ڈکا پرتدا شیخ الاسلام چاغوی دا نظریہ دو کفر دا او دمر مقابلہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کڑے دا لکه څنګه چې د بدعتیانو کړي وا څنګه چې د مشرکینو کړي وا نن څه خلک پیدا شي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تفردات را واخلي او د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله تفردات باندې داغه د بدنامولو کوشش کوي صد پنجاب مشرکین او صد سرحد مشرکین دلته یو کتاب لیکل شوی داغي نومو امام الزنادقه ابن تیمیہ عیاذا باللہ ویدا امام الزنادقه دے ابن تیمیہ یادو او پاغی کتاب لکل او تس خبر وے چھ امام ابن تیمیہ دا اللہ دا توحید داغیو امام ابن تیمیہ دا اللہ دا پیغمبر دا سنت داغیو تس خبری چھ امام ابن تیمیہ دا وحدت الادیان سنگ مقابلہ کردی دا تس خبری چھ امام ابن تیمیہ دا نسوارا سر سمر مناظری کردی دی تس خبری چھ امام ابن تیمیہ یہودیت لا سنگ شکست ور کړه دے ته نه خبر چې امام ابن تیمیہ قبر پر سنگ جړولې دي ته نه خبر چې امام ابن تیمیہ رحمه الله هغه په میدان جهاد کې تاتاریانو ته څنګه ولاړو او په میدان جهاد کې يهود او نصارا ته څنګه ولاړو تا دا هغه زندگی نه دلیدلې کتاب لیکل شو بار کې داغي صفائی زما او زما مشایخ کړي وا خزدی لرازم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ددی فتنی خلاف را پاسی دو اور ردیو کو دباو شوا نن بیا پا پاکستان سعودیہ دوبئی کویت امریکہ یورپی ممالک برطانیہ ہندوستان دا تمام دنیا کے ترک پدی ټول دنیاو کې یو فتنه راوچته کړه مولیانو راوچته کړه مولیان واغستل سیاسی لیډران واغستل او هغه وی يهودیت برحق ده عیسایت برحق ده او هغه يهودي او عیسائی سره سره هندو او ور سره سکھ ور سره دهریا دا ټول برحق دي پدی کې مولیان لاړل خرشو او هغه په ایران کې ولاړی سوک پاکی زانتا وی منگا اسلام راولو او سوک غریبان زانتا نسبت کی چی منگا دا عاپیت دفاع کڑا واللہ دا عاپیت پنم دا سیوا دا وٹ اغسطو ناڈو سبل سے شے کڑا هیڅ تیم نری کړي دروغ وای عافیه 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 ور کړم تاوا نو چې ور دیم کړه نو دا غینه پسته چې کم نه اوس پلا سو کی دا غام کې تجارت هم کای او بیا چې کم نه ځان نه دي سوکیدار هم جوړ ک هغه یم لګیا دي تهران کې ولاړ دي او په تهران کې د شیعو په وحدت الادیان کی اولاد دی وی شیعہ او سکھ ہندو یہودی نصرانی او منگ وی ٹول یو یو زما قرآن مالا زما رب چرا کر دے نو آغا الفرقان دے انقلاب با رب کریم پدیرا ولی تبارک اللذی نزل الفرقان فرقان میں درکا چرت رب کریم وی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان بدر تم فرقان ویلی دی بدر تم فرقان ویلی دی حق او باطل جدا کا انقلاب لا رب کریم قرآن راولے گا وہ محبوبہ قرآن واخلا خبر اب یاد دا تانا بھائی رشوی خوزق پلے خبر لرازم خوا اللہ اکبر قرآن راولے گا رب کریم شرط رب کریم وی ذالک الکتاب لا ریب فی هدی للمتقین شرط رب کریم وی لا ریب فیہ من رب العالمین شرط رب کریم وی کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور تیرونا دراو باسلو کتاب رڑا والا کتاب در رب کریم کتاب دے ما تال دا درکا دا کتاب واخلا دنیا تا انقلاب غوڑے کہ انقلاب
انقلاب غواړي چې دا د ښځو اسمبلی دا ختم شي قرآن را واخلا که انقلاب غواړي چې دا د ښځو سره ظلم دا ختم شي انقلاب را واخلا که انقلاب غواړي محبوبه چې تا وایې چې دې ځای کې شرک دې ختم شي قرآن را واخلا که انقلاب غواړي چې دا بدعات او رسونا رواجنا دا د ختم شي انقلاب قرآن را واخلا انقلاب با پدې باندې راځي دای پیغمبر لور کړو آغا پدې لیکن پیغمبر پاک ویلو یو دور به بیا راځي لا یاد وخت خبره ستایره شوی وا لا يبقى من القرآن الا رسمه د قرآن بس صرف او صرف رسم پاتی شي الله الله پیغمبر پاک وے آغا زمانہ د جاہلیت با بیا راځي قرآن بس صرف رسم پاتی شي یو رسم آغاو چې سلویختی به کولا الان کې سلویختی په اسلام کې نشتا دا سوچ دی هندوانو رسم دی دارنگی دریما خاص کول او پاغي خیراتونه کول دانو اغیلا به قرآن را واغستو یو رسم دامو چې د جمعې په شپه باندې مولوی صاحب په جمعات کې ناستو تبارک الذی دا به وي او هغه به خلکو جیب ته پیسې چولې نو دا رسم هغه یو ځان له جوړ کړو دارنګ یو د درویشتنی صورتونه ا د درویشتمه پاره کې با مولیان ماشاءالله ناستو صورتونه به وي غستل به قرآن کې خود دې او طریقه نو نه حدیثو کې وا نه صحابه کې وا چې تا دا یو درویشتمه خاص کړه په یو میاش کې نور د چکم دنو ارس قرآن پر خود او یا بچ چرتا غم شو نو پاغي کې به راواغست راځي را جمع شي سپاری تقسیم کړي او یا بچرتا بل س جو کور لته یا برکت لنو را شو آیا پکې صرف داو نور دانو اوس یو بل رسموم دی ما پرونم یو ځای کې ویلو نن بیا وام یو دا رسم دی چې زما مشایخو په اخلاص قرآن را واغستو درد دل سرا بیان کو انقلاب پاغي باندې راوستو لیکن دا غینم خلکم رسونه جوړ ک صرف رسمی درسونه پاتې شو ژوندې درس نشتا د شیخ القرآن شیخ العرب والعجم علامہ محمد طاهر غنته درد بغواړي چې هغه کم درد سره کړو چې هغه درد ني صرف تخویف او بشارت او یو سیاسی گیم جوړ شي نو دا ګوره بیا رسم دی دی سره بیا انقلاب ناراضي چې دا تخویف او دا بشارت او رټاله گو بس راځه میرا دغه تکینا درس تکینا دی سره انقلاب ناراضي هغه للکار به پکاري کم للکار چې د شیخ القرآن غلام الله خانو هغه درد به پکاري کم درد چې د سیدنا آیت الله شاه بخاری د شیخ الهند او دارنګ د قاسم نانوتوی او د شاه انور شاه کشمیری او د شیخ الهندو که هغه درد ني نو بیا ناراضي بیا بنن یو رس چې کم دی نو دی ځای ناستی د موحد سره بل رس بناستی د مشرک سره یو رس بناستی د موحد سره بل رس بناستی د بدعتي سره او صرف خپل شهرت دا چې کم دنو د شهرت هغه یو لب چپتابي ولې درد نه دراغله تا دا هغه د زړه د سنتو مینا نه د کوزه کړي او تا دا هغه زړه د شرک نفرت او د بدعت نفرت نه د کوز کړي نو سبا انقلاب راشي اخو رسم دی لا يبقى من القرآن الا رسمه بیا پیغمبر پاک وے مساجدهم عامرہ جمعتنا دا غی لوی لوی تعمیرنا لوی لوی بلڈنگنا لیکن وہی خراب من الہدا خالی بوی قرآننا خالی بوی دو سنتنا سنت با پاگی کی نہیں قرآن با پاگی کی نہیں نن تو گورا بدعاتنا جمعتنا ڈکتی جمعتونو کې وټونه غوښتل کېږي جمعتونو کې سیاسي جلسې کېږي یو وای مال به وټ راکې او بل وای مال به وټ راکې جمعتونه خدا الله د عبادت د پاره جوړ تا د دینه ګرجه ولې جوړ کړه تا د دینه مندر ولې جوړ کړه تا د دینه دیار ولې جوړ کړه صوامع دته ولې جوړ کړه دا خدا الله کورو دا خو عبادت له جوړو وان المساجد لله
فلا تدعو مع الله احدا پدې کې د بل چا دعوت بني چې دلا وټو دلا پدې کې بدای چاغي کې بد الله دین او د الله دین په پاغي کې بیانول کیږي او پاغي کې با قال الله قال الرسول نن چې کم جمعات کې درس کیږي د ټولو نه زیات مخالف داغي بيدینه مولای یورجی دیو درس لا غوړې موټو نه د امام نه مني او زمان نیام نه مني نو ایزه په نتا منم او نه دی نیام منم زه خو الله منم صحابه منم پیغمبر منم دا غي طریقې منم او زه خو چې کوم نه رسمي طریقې نه منم یره جد دا درس ختم کړي یره جد دا نه مني او دا نه مني د ټولو نه خلاف اول مولیان او پیرانی سیاسيانی دا یو ظلم شروع دی او کچرته سیاسي جلسه سوکم دانو مړی ار خپل کار دې دار خپل کار دې بس کوي دا څه کنه ده هاي 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 مساجدهم عامرة جمعتنا دا غي لوی لوی بلڈنگونا بھئی لوی لوی تعمیرونا بھئی قرآن با پاگے کی نہیں ماشاءاللہ پیغمبر پاک ویلیو علماؤهم شر من تحت عدیم السماء آغا ٹیم کی مولیان دا اسمان دا پورٹ کی لاندے دا ٹولونا بدترین خلق بداوین ناکارا با عالم وی دا آغا زمانے ناکارا دا آغا زمانے مولا بی علماؤهم شر من تحت عدیم السماء تخرج منهم الفتنة وفيهم تعود فتنی با دا عالمانو نروزی عالمانو تب بیا رازی دا اکثر بداسی ورنہ حق پرست سنچ مخ کے محترم مکرم شاہ سے بوئے لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يزرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ حق پرست بوئی لیکن دیر مولیان آبا ناکاری پیغمبر پاک دام ویلیو یو ناشنا ٹکے دے او اگی کے دی حدیث حالتا میں اشارہ دا پیغمبر پاک کوئی سعادت الجہال المنابر سعادت الجہال المنابر جاہلان با منبرون کینی مطلب دا اس عالم با ورطا خلق وی عالم بنی چھ دا عالم ورطا خلق وی دا با پتنگری ورنہ عالم بنی دا منبرون زینت با پاگا ٹیم کے چکم نے نو جاہلان گرزی دلی یاد دار چھ بل حدیث کے مرازی چھ ماشاءاللہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد دا سے اللہ سخی بادشاہ دے دا سے خونه کئی چھ علم دا سینو دا خلقو نراک آگی او ورکڑ شے اگتینا بیا واخلی نانا عالم لچکم علم ورکڑ دے آبتی واپس بیا ناخلی چکل اللہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله بعلماء واخلي نچ علماء واخلي نو صرف او صرف جاهلان بپاتشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا مشران بجاهلان شي علم کم دے مولا راولا مولا کینو نو آغا صرف مدرسہ کی داخل شي چھ مدرسہ کی داخل شي نو لس کال تیر کی لس کال صرف ڈوڑی یخوری اخیرہ کی تی مدرسہ پارغ شي مدرسے ننی پارغ شي مدرسہ تینا پارغ شي نچہ مدرسہ تینا پارغ شي نو صرف پٹکے د سر نتاو کی نچہ پٹکے د سر نتاو کی توائے د نحوینا خبری نو د نحوینا نی خبر یر جی شرط فقہ دلی دلی وا او دلی دلی میں اس قدوری مدوری با خلق زوتو لال تکے ایبان او بیا حدیث بیا منطق او بیا فلسفہ او بیا پاگی کے خو خراب ہے اس خبر ہم چاہتا پتہ نشتا خو بس صرف دمرے کڑیو چاہ غزائی کے زار مشغولہ کڑو او پارق شولہ کڑی دی دا بسی سال لے دی سکولونو کے چکم دنو دول ثانی کوئی اسکول کی مثلا نو دا ټول قابل نه کدا ټول قابل نو دا خو ماشاءالله دا بیا په هر کور کې پنځه انجینران او ډاکټران وو او دا ټول لړ اسکولونو ته چته یو نه پکې ډاکټر جوړ شي نور ماشاءالله هغه ایم ای کړی کار سکی کړی پاکستان کې په انګلیش کې هم نن پکې چرته سړی زوی قابل نور خو هغه سره خبر نی دک
فتنګر دي صرف او صرف خپل شهرت لا نن د هغه ځای پیر سره کینا نو پیر به کافر او مشرکی هغه خیر دی جی عیسائی خلق ته بار کې تمهید کې رانه خبره لاړه وګده شو کم آیات چې ما ویلو نو ما ادا ویلو چې قل ان کنتم تحبون الله عزت مندو ما او تا داسې دور کیو چې دا د فتنو دور دی پاغي ما لګه اشاره وکړه لګون تر اعظم چې آیات مې ویل دی د دې فتنو حل وسی نو اوس صرف دوم روان د دې فتنو حل یو د رب کریم قرآن او بل د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت نن د عشق داوی خډيري دي هر سړی ماشاءالله داوی کوي ز عاشق رسول او عشق رسول صرف دې ته پاتې شو پیش عشق رسول صرف دې ته پاتې شو چې نوې ګان راوځي نو داغي ګانې په کالب کې داغي په وزن بش نات جوړ کی او یا نات وته یا وته ډمتوب وای هغه ډمتوب جوړ کی او بیا چې الته هغه غانه غږیږي نو دی ځای کې چې کم دنو د اکسی په جمعات کې ناشته غږیږي دا عشق محمد شو نعوذ بالله دا د نن زمانه دا ناتونه نه دي کدا چرته صحیح مفتی نه تاسو تاسو کو نو بدر له فتوا در کی چې دا حرام د پنجاب قواعد خپکیګه زمونږ دام د سنه کم نه دي دا زمونږ په دې علاقو کې چې کم دي دام د سنه کم نه دي که زه استاد ته نمونې شروع کم والله پختۍ به د خندان شنی شي چې لکه ها دا غانه ده او دا د دینات ته دا غانه او دا د دینات ته چې کله یو غانه د چا د غوږ راشي او دا څه غوږ کیږي لکه دا څه چرته چا ناتم ویل د څه چرته چا ناتم ویل دا نه وین بلکې ما یو کتاب لاس لرا ناتونه لیکلیو نسلونه لیکلیو ور سره به بره لیکلیو چې دا به د دې پلان کې غانه په طرز وای نو غانه به وسره لیکلیو دا بر دې پلان کې غانه په طرز وای دا عشق حبون الله وایا محبوب دیتا تاسو د الله سره مینای فتبعونی زما تابعداري به کوئی استاسو بدا الله سره مینای بیا با تاسو سره رب کریم میناونو کې ګناونه به مو معاف کې الله الله یو سړی دا داوا کوي زما د الله د پیغمبر سره زما د الله سره مینا دا لازمی اتباع د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابعداری د پیغمبر پاک بکئی غم د پیغمبر پاک څنګه خادی د پیغمبر پاک څنګه نظام مصطفی څنګه قانون مصطفی څنګه دا بوي او مینا پکاروم د الله د پیغمبر او د الله سره کله چې دا مینا زړه ته لاړه کوزه شو بیا بل مینا دې کې نه ځایږي او هغه بیا اتباع چغي وي الله اکبر پیغمبر پاک ناشنا انداز کې مسئلہ سمجھاوي پیغمبر پاک وي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تر هغه پوری تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی تر څو پوری چې هغه ته زه د هر چا نه زیات محبوب نیم هر چا نه پلار راغی د پلار مقابله کې د محمد عربي طریقه راله د هغه خبره راله بیا به د مینې تقاضا دا وي چې هغه پلار به پاتې هغه پلار پاتې لیکن هغه پلار په مقابله کې د محمد
کہ بل طرف تا پلار سر سر زیم راغے کچھ بل طرف تا محمد عربی راغے نو آغازائی کے بگورے یاد ساتا دا محمد عربی مشنوی اس یو سڑے دعوی کی زمان دا پیغمبر سمی کولا تمام زندگی دا تمام انبیاء کرامو مشن داو چھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت آدم دغا چغوا دا حضرت نوح علیہ السلام دغا چغوا ہر پیغمبر دغا چغوا عبد اللہ دیکھیو اللہ بندگیو کئی پھر یا نتارا مدد شموائے غوثان بل سوک مجوڑوئی عبدالان بل سوک مجوڑوئی غوثو داتا دستگیر صرف او صرف یکیو اللہ حاجت روا صرف او صرف یکیو اللہ مشکل کشا صرف او صرف یکیو اللہ عالم الغیب صرف او صرف یکیو اللہ لا الہ الا اللہ وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا دا خون مشن پیغمبرو مکہ کی دغا چغوا چگور دا انبیاء دا اولیاء دا بوتان دا نرا مدد کوئی ننیو سڑے دا عشق داوا کئی لیکن اغد توحید دشمن نے قبر پرستی تخلق را بلی دا واد عشق دا بالکل دروغ جندا کہ دے عاشق پیغمبر وینو دے با غلام دا مشن پیغمبرو دے با غلام دا مشن پیغمبرو چھے کلا دا مشن پیغمبر خلاف دے نو دا عاشق ندے دا دروغ جن دے اللہ اکبر دا رنگیو سڑے دعوی کئی چھے زمان دا پیغمبر پاک سرت مین دا نو دے با صادق وی پدے کے حلا چھے دے دا بدعات و خلاف دے کہ دے بدعات کئی دے رسمنا کئی دے رواجنا کئی دا دعوی دا عشق محمد بالکل دروغ جن دا دارنگی یو سڑے دعوی کئی دا عشق دعوی کئی لیکن دے جمہوریت کے منڈے ہوئی دے ڈیموکراسی کے منڈے ہوئی دا دروغ جن دے نظام مصطفیٰ آخو قرآنو نظام مصطفیٰ آخو اللہ خلافتو چاہ رب کریم مالا اسلام را لے گلو ان الدین عند اللہ الاسلام دین و قانون اللہ پر نزبان نے صرف او صرف اسلام دے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ بل قانون رب کریم نقبلے جلتا رب کریم وے ادخلوا فی السلم کافا چرتا رب کریم وے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدینہ ننیو سڑے داوے عاشق پیغمبرم او اگر جمہوریت کی لگیا وہی جمہوریت کو بحال کرے ڈیموکراسی بحال کی جمہوریت بحال کی دا عاشق پیغمبر نہ دے کدے عاشق پیغمبر وے دے بغلام دا نظام مصطفیٰ دے بغلام دا نظام مجتباو خلاب پتلب لگیاو او چغب اولا چگوائیز نمنم دا برطانی نظام نمنم دا قرآن مقابلہ کے زن نمنم دا امریکی نظام پا مقابلہ دا نظام مصطفیٰ کے زن نمنم دلاڈ بھی کالے نظام نمنم دا پاکستانی قومی و سیاسی ہاں قومی اللہ اکبر دا غی قومی سملئی سیاسی فکرنا یا چکم نینو آغا فکرنا دا صوبائی اسملئی فکرنا چی دا قرآن متصادم رازی زن نمنم زن نظام مصطفیٰ غارم زو غلام دا نظام مصطفیٰیم میری گئی زمائی عزت مندو تاریخ گواد دا مسلمان پا جرأت بات دے
تاریخ گواہ دے مسلمان کو جرأت باندے ابراہیم تن تنہا قوم خلاف پلار خلاف او دارنگ بادشاہ وقت نمرود خلاف لیکن ابراہیم دا نظام الہی چغو لیدا فرعون تو گورا داغ پا دربار کی دا موسیٰ جرأت تو گورا تن تنہا موسیٰ اولاد دے او موسیٰ دا نظام الہی خبر کئی او داوی چستا دا نظام دا ظلم دے داغی خلاف ادرے دل دے واہ زما دا محمد عربی دا عشق داوے دارو ننچ دا عشق داوے کوئی محمد عربی مکہ کے تن تنہا اولاد دے و مدینہ کے تن تنہا اولاد دے او آغا تن تنہا دا نظام مصطفیٰ چگوئی چبائی مال زما رب کم قانون را کر دے آغا قانون بھئی بل قانون نمنم بل نظام نمنم دا یہود قانونو اگر ٹھکراو کا دا نسواراو قانونو اگر ٹھکراو کا دا مشرکین قانونو اگر ٹھکراو کا دا یونان خبل قانونو اگر ٹھکراو کا دا ایران خبل قانونو اگر ٹھکراو کا دا روم خبل قوانینو اگر ٹھکراو کا آگا کیسر و کسرا دا غیا بدماشی لار ختم شوے او آگا نظام راغ نظام امن اغم چغولیوا نن ہم کہ چرتے یو سڑے رست تاریخ گوری نو دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ گورا دارنگے دا علامہ اوزاعی گورا چھ امام اوزاعی صرف محدث نو چھ توائی اوزاعی دا ویلی تاریخ گورا بادشاہ وقت تسنگ اولار دے حتیت زیات گورا دا تل سکالو ماشون دا حجاج پا دربار کے سنگ دا جرأت خبر کئی سنگ اولار دے او کاغا توائی چاہ دیر نزدیو نو دا قاسمینانو توی تاریخ گورا دا قاسمینانو توی تاریخ کہ یو طرف تا نیچریو نو دا غی خلاف اولار بل طرف تا چکم دنو شیو بل طرف تا ہندوانو بل طرف تا آغا برطانیہ مسلط تا او دا انگریز نظام دے پا آغی کے غولار دے تدریسم کئی خو پا جہاد کی مولار دے پا میدانی جہادون کی مولار دے پا آغی کے غولار دے رسونا رواجونا ختمی کاغدیم نہیں دا شاہ شہید تاریخ گورا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اگر تنہارا پاسے دل دے او اگر رسونا پا دی علاقو داغا تقریرنا موجود دستاسو پا دی کلی که داغا تاریخی تقریر موجود دے او اگر ریکارڈ دے لکل شوے دے دا آغا ادینا پا غرون پا لمن کے دا شاہ شہید تقریر موجود دے اگر کم دا جرأت تقریر کرے دے پا دی ہن کے او دارنگ پا آغا گاڑ کے پا آغا کڑی کے او دا آغا دا سن پا غاڑا پورے بنیر کے پا دی طولا علاقو کے تنہا لار شہادت اگئی تنصیب شو او اگئی اخبر خبرہ وفای اکڑا چکم وفای وعدے دا رب کریم سر کڑے وا نن تاریخ دا اغی نوم چے دے نو پا نرطوب یادی او پا بہادری شجاعت یادی لیکن کما او تالاڑو زمانگا ستا پانے بسو گوریم نا ستا پانے بسو گوریم نا چولکا دالا سنگا خلق دی پڑھ دا اللہ دے نظام چغام نو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محور د مینی اب قرآن و سنت وی اللہ دی منت نصیب کی دا زائے اللہ دی ترقی ور کی او اللہ رب العزت دے دا توحید او دا سنت صحیح مرکز کو گرزئی او اللہ رب العزت دے زبگیا ستاسو من دا اللہ او دا اللہ دا نظام او دا رسول اللہ سرا کامل نصیب کی او اللہ دی منتا اتباع دا محمد عربی نصیب اگرزئی کم میندو خیندو چاگئی پروگرام کرو اغول دی اللہ لوی اجر ورکی زمان دی رونو لرا او آکم ماشون چی ختم دے اغوتا دی اللہ ترقی نصیب کی او اللہ دی مخ کے باندے بوزی دا کل دی اللہ پر قرآن و سنت آباد کی اقول قولی هذا